سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو کتونکو نصر الله خټک یم او راغلی یم دلته کې الف خان شیرپو فاونډیشن. څنګه چې تاسو ته پته ده چې الف خان شیرپو فاونډیشن چې دی نو هغه کله چې روژه راشي نو په دغه کې کم چې مستحق خلک وي، کم چې غریبانان وي، یتیمانان وي، کمې کونډې رونډې چې وي د هغوی خدمت جاري ساتي. الف خان شیرپو باندې که موږ وګورو نو یو طرف ته په سوشل میډیا باندې تنقیدونه هم ډېر زیات کیږي، کو هغه د ده دغه غټې روجې حوالې سره دي، کو بل د ده کیمرې ته زنانه راوستل وي. نو موږ وګورو په سوشل میډیا باندې د باندې ډېر زیات غټ تنقید کیږي، حالانکه زیاتره سوشل ورکران چې دي یا سوشل میډیا اکټیویسټ چې دي نو د هغوی زیاتره کار چې دی نو هغه د کیمرې دی. موږ زیاتره ګورو چې هغه خلک هغوی چې کومو ډونرز وي نو هغه هم مطمئن کوي چې هغوی دغه کم دوی سره امداد وکړي او د هغوی هغه امداد مستحق خلکو ته ورسي. نو الف خان شیرپو را سره ولاړ دی، هغه سره به یو څو خبرې اترې کوو چې آیا د تېرې روژې داسې دا ځل هم چې دی نو ستا دغه امداد چې دی دغه کونډو رونډو سره کم یتیمانان چې دي، یسیران چې دي، هغوی سره شروع دي که نه هغې کې څه کمې هم راغلی دی. الف خان شیرپو د دومره تنقید د دومره کرټیسزم باوجود چې په سوشل میډیا باندې لګیایي تا پسې بدې ردې وایي، ستا دغه کم کار چې دی دې ته ډېر خلک شته چې هغه ورته په ښه نظر هم ګوري، خو ډېر زیاتر خلک هغه دي چې هغه ته په بد نظر ګوري. ولې دا کار ته بندی نه او دا اوسه پورې تا جاري ساتلی دی؟ دومره ټرولینګ ستا کېږي نو ستا حوصله چې دی نو حوصله شکني نه کېږي؟ ډیره زیاته مننه د ټک صاحب. روز تر بلې چې کوم دی الحمدلله لکه ما ته ډېر خلک دا وایي ټول کال غیب وي روژه کې را ناظر شي. نو روژه کې را ناظر شي استاد د پاڼې د خلکو ته چې نه دا په چې احسان کوو نه د چې احسان اخلو چې سم کوي الله پاک کوي. هغه خلک تنقید کوي چې هغوی چاله په ګیلاس کې اوبه هم نه دي ورکړی. دویم هغه خلک خبرې کوي چې د هغوی لږ بیک اپ ګورئ، لکه وال ته لاړ شي چې هغه په صحافتي توګه باندې د داغلی خو نه دی. نو دغه شانتې خلک تنقیدونه کوي. نو ډېر خلک دا وایي چې الف خان شیرپو خو په حکومت باندې نیوکې کوي، د وخت په ریاست باندې نیوکې کوي. په دې لحاظ سره خو موږ د سره د امداد نه کوو، د ما ورته شلېشت سلام دی اړو کوي د را سره نه خو رالیږي. نو دا په ما په سر باندې یو بوج دی، ځکه چې دې خلکو ته رسول چې کوم دی دا د کلونو کلونو راځي ته به دوی نه تپوسونه وکړي. نو هېڅ کمې نه راغلی، خو څونه پورې چې موږ کولی شو ګوره انجیوګانې چې کوم دی که نه هغوی ته ځان له خپل بجټ وباسي، خرچې ته وباسي. زمونږ خرچې دغه نشته دی، بد دروازې کار هم دی، زه یم یو وارد را سره لګیا یو بس خلکو له ورکړه کوو دغه نشته. ټوله ورځ چې کوم دی نو دا سیسټم رواني، خو چاله روجې ورکوو، خو چاله غوړي ورکوو، خو چاله غټې روجې ورکوو، خو چاله دال ورکوو، خو یو ایټم ورکوو. دا زنانه راځي په خوشحالۍ دې ځای نه وړي او دوی دې سره بلد شوي دي، ځکه چې 2010 شو، 2024 شو، 2018 نه په ما تنقید روان شوی دی چې کله په دې صوبه کې د ګونګیان او چاړاګان راغلي دي هلته کې زه په اسکول خبره کوم، په سړک خبره کوم، په هسپتال خبره کوم. نو د هغوی چې کوم هغه بړي سي دي نو هغوی دې ته نه ګوري چې لکه دی خو زما دپاره هم دا خبره کوي. زما په کلي کې ما د ترقۍ مخ ونه لیده. نو هغه خلک لګیا وي کمنټس او کنځلې او الف خان بیا بل دا ده چې د دوی د حکومت زه دغه ښیم، زه دا ټول حکومت یې چیلنج کوم چې زموږ زیات تقسیم به نه کړی. لکه نن دا زنانه راغلي 10,000 روپۍ چېرته لاړې، دا هم په دې سترګو باندې نابینه دي. دغه د عمره هم پکې وکړله، دویم واده هم پکې وکړو. خو د ده 10,000 بېنظیرې پیسې دا د حق نشته دي یا دا کونډې دي، دا نشته دي، د دوی اړو شوي دي. دا څو ګوره بېنظیرې د دوی نه دي شوي. نو دوی ته موږ دا ښایو، نو دوی وایي چې په چل باندې هغوی ښه زور چې وکړي نو زه ورپسې نور هم زیات شم. هغوی وایي چې دوی دا کار بند کړي چې لکه دا خو نه MP وکړو، نه MNA وکړو، نه مغه صدر وکړو، او چې 12 کاله د پخه به د پیشي او سوشل میډیا راغلی ده. نو دغه نمونې مخې ته راغلي دي. خو الحمدلله ښه ډټ کې مقابله وکړه، قسم پروپیګنډې وکړې، ذات پات بچي ښځه کور مړه مور پلار هر څه یو کنځل. خو دغه خلک وایي چې په دې کنځلو باندې دې سره زه نور هم لږ مضبوطېږم. ته وګوره روژه ده که نه دا دې دغه سره نو هر چا ته زما دروازې کولو دي. څومره کونډې چې وي الف خان شیرپو په کولاو مټ باندې نه سیاست کوي، نه ووټ، نه نوټ، نه په چې احسان کوي، نه د چې احسان اخلي. او د خپل یو ډونر دی د هغه شکریا ادا کوم. اوس هم یو دوبۍ والا رور دی که نه، هغه شکریا ادا کوم. لکه ما سره خو نور چا دغه نشته، په خپل ترو لګیا یم. انشاءالله سلسله به ټوله روژه شروع وي تر کومې چې دلته یو. نه الف خان شیرپو ته هم راته ووایي، ته وایې چې لکه سوشل میډیا باندې تا تنقید هم کېږي، خو د دغه تنقید باوجود هم ته وایې چې ما سره دغه د غریبانانو دپاره خلک دغه اعتماد تاسو باندې کېږي. نو تا ته خو بیا څه نقصان وشو؟ خو نه ذاتي دغه حملې چې کېږي ته وایې چې دغه مې خرابوي.
ذاتی هغه خو د هغوی سره بله لار نشته که نه په ذاتي حمله باندې ما د دې کار نه منې کوي خو ما نشي منې کولی په هغې باندې زه ټیک ټاک یم نو ستا به کار باندې اثر نه برو نو اثر پرېوځي دا ولې نشي پرېوځي خو زه چې کوم نو زه د خلکو نه موبایل نمبر ورکم بس هغوی سره ډایرکټ چې کوم دی نو ښه سیسټم روان دی لکه دې کې یو زنانه وي خپل موبایل ورسره وي خپل نمبر ورکول غواړي نو ما ته نامنې نشته دی بټ ډایرکټ ورسره خلک زما چیز زما در نه به خالي نه ځي بچې زنانه ته ولې کیمرې ته راولې ستا څه مجبوري ده نو دا خلک وایي چې لکه تنقید د معاینه کوي نه نو د کوم خلک چې تنقید کوي د هغوی پروفایل وګوره که نه دې زنانه ته لس زره نه دي میلو دته نه دي میلو دوی به خپل فریاد نه ورکوي زه ولې څه ورم کوم دوی خبر هم را دغه کومه نو هغه خلک وایي چې زنانه د ولې راځي دا د ګیس لوډ شیډنګ له روزي دا د بجلۍ لوډ شیډنګ له روزي دا د بېنظیر پیسو له روزي دا 10,000 روپو پسې لیوالی دا معذوره دی دې معذورو له موږ 1200 له چیکونه ورکړل دا د پکې ولې ونه شو بل ورځ احتجاج شو کیمره کې خو ډېره زیاته دې خلکو ته پیدا هغې خلکو ته نقصان دی هغې خلکو ته نقصان دی الافغان شیرپو په خپله خوښه راځي زه خو ورته دا نه خو دوی دا چټاکې روجې موړي که نه دا دوی چې ورته وایي نو دوی ورته په ګنټو انتظار کوي دوی بیا پښمني له نه دی اوبه پکې واچي غټ روجو کې ماښام یې مخوري او پښمني مالې مخوري ډېر مجبوري نه دي انتخابي دا مجبوره دي نو کیمرې ته راځي نو لږ د تاسو خبرې ترې کو قدرمنو کتونکو تاسو چې کوم سوال له تاسو دغه تنقید کوي چې الافغان شیرپو کیمرې ته زنانه ولې راولي نو د دغه موږ د الافغان شیرپو نه دغه تاسو کو زنانه دوی و چې د زنانه په خپل چې دینو و چې موږ کیمرې ته راشو او کوم زنانه چې دلته کې راځي نو هغه منټلی بزان تیار کړی می هغه ټول پښتنه به دغه خوريانو لکه چې دلته کې راغلي خور زره تو تاسو چې دلته کې راتلې په ذهن کې مداج وکړو چې الافغان شیرپو به موږ له مو سره به امداد کوي نو موږ به کیمرې ته مخامخ کیږو په دغه باندې راغلي او په لومبي ځل راغلي کو نه مخکې راغلي نو ما هلته شپږم کال دی چې زه راځو خو چې زه راځو نه ځان سره خار سو وړه موړي دي غوړي موړي دي چینی موړي چاره یو شي زموږ جامو پورې مونږ راکړي کیمرې ته چې راځي په سوشل میډیا باندې نو دا الف خان په زور درې ګونه په خپل نه غریبین مجبورین راځو غریبین د مجبورین ده بس سوق مستین نه راځي څه سوړې تاسو غوړي موړي دي وړه موړي دي چې موړي ده چینی موړي دي وړو جامې موړي دي ارسم موړي او څه خاوند مشتا کور کې نور څه نه زه خانان په کور کې کار کوم او کورم د خانانو دي پیغله جنې دغه می په کور ور کړی ده او د قدرې ماشومان مې دي تر وایي زه کونډه مو مشر زوی مې مړ دی دورانه بیر یو ورکوټ زوی مې پردي کورونو کې بناستو نو چې د کیمرې ته راځي نو دا به خبره ستاسو په خپل راځي کو نه نه موږ په خپل نه موږ د غریبانو راځو د غریبانو راځو خدای چې څوک را لګي هغوی سره مو خدای خو کوي ورور سره مې لا ډېر خو چې موږ تش نه سړي ملاویږي موږ له راکوي تاسو د الافغان شیرپو دا کوم کار چې د شروع کړی دی تاسو سره امداد کې غریبانو سره مطمئن یاست بالکل موږ په مطمئن موږ له راکوي راکوي چې نه راکول بیا هم څه کولو صحیح خو بس غریب هم ده نو ټیک ده تاسو ټول دا خبره ده حضور خو دلته موږ ته صفه وایي ګوره کو فرض کا کو تاسو ته دا وایي چې ورا کیمرې ته یا خورې ترورې مورې کو تاسو کیمرې ته ونه درې ده نو بیا بدل نه درکودله نو دا خو نه تاسو ذهن جوړ کړی دا خبره چرته نه د کړ شکر دی یو ټایم هم چې ته د سینې یو ته هغه شوه او چې کله راغلی یو نو د ماشومان د ارسه مو خیال ساتل شوی ډیره مهرباني دا حافظ صاحب را سره ولاړ دی او الافغان شیرپو چې د پکې دوه ودونه وکړل نو حافظ صاحب څنګه چل دی الافغان شیرپو زه ته راغلی څنګه یو دا رابطه څنګه شوی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم شاه حسین دی د شهرصدي اوسیدونکی یم د 13 کالو الف خان شیرپو راځم او زما مخکې په سترګو بنا وم ښکلې ځواني ومې خبر ډرایور هم کوم کې ډبه ما چلوله 400 پېښور ته ما سورلې ما کولې اوس ظالمانو په پړنګ بابړه کې ته یو درې کسان ناست وو او په 2018 کې پګم میاش په 26 تاریخ باندې ما نه گاډي اغشتو ما ولا گاډي نه ورکو په ما باندې اغلو ډوړه د وشتم پایرنګ را مړ کړي په دې او تاسو ته منه خخکاری په دې ځای وشتم په دې سترګرانه ګولې اوته په دې ځای وشتم په دې ځرانه ګولې اوته تر دوه نیم کال یو نیم کال خو د پکټ کې پروت هم ځان خبر نو بیا چې کوم دا کور کې دا مشکلات رال چارته الف خان نوم واغشت بیا غ سره ملو شو چې د سره ملو شم نو زموږ د کور ډېر مجبورانه چې کوم نه ختم شي هغه راشن ارڅه برابر شو او بل خبره تنقید تاسو ته منه خخکاری
په دې ځای وشتم په دې سترګ رانه ګولې وته ده په دې ځای وشتم په دې رانه ګولې وته ده تر دوه نیم کال یو نیم کال خو په کټ کې پروت هم ځان خبر نو بیا چې کوم دا کور کې دانه مشکلات رال چارته الف خان نوم واغشته بیا هغه سره ملو شو چې د سره ملو شم نو زموږ د کور ډېر مجبورانه چې کوم نه ختم شي هغه راشن ارڅه برابر شو او بل خبره تنقید خبره شو نو سرجی دا تنقید چې کوم دا جواز په الف خان شیرپو باندې دی کو نه دا په نور دا په ټیک ټاک باندې داستانه دا بدروي شروع دي دا کنځلې په یوای دا نور دا ډیر چې کوم په میډیا باندې د دنیا دا خو صرف د دې چې کوم دي د پردا زنانه راضي ال دا ډیر مجبوره ده لاسره یعنی دا چې خو نه یو زره کیمرې تراشم خدا چې کوم دي نه حکومت شته نه چې کوم داسې موږ په معالت کې دا داخل کو دا نه وس کیږي چې دا موږ سره غریبانو سره امدادو کې واغیم چې کم دین خپل ماماګانو هغه چې کم دي هغه دغه پکې کوي دا ریاکاری پکې کوي نو هغه خو نه شو کنه ولا خان خو چې کم دي د الله د رضا لپاره ور کوي د نه پیجنګلوي نه ته سعود غواړي نه چې کم احسان تخلي او بس ور کوي خلک سره زمون پترمان امدادو کې هغه چې کم مستحق کسان پکې ګورم ته امداد ملو وټه خو وخت کنه نه وټونه مول خلک ورنکړل نو هغه خو چې کم دي نه سه بده کول خلک ول وټونه ورنکړل راشن ارزه خدا د یواز دې پر د مخ کې ویلي مالک ګوري او راکې پدې باندې راکوي او راکوي دا سه براکوي نو هغه چې کم ما وته چې کم نو سلام کړم یار ام خان صاحب خدای بری چرم نه خرابوي ځکه چې دا پکې بیا او نشو کنه دا خو چې بیا د پیراشن مې وټ غوسه اخو ریاکاری او دغه دکلاوه شو کنه دا وته د مخ کې نو وي چې ګور په رادیو باندې بار ویلي په میډیا ویلي کو چاریتا سومال په دې باندې وټ راکوي نو ګور دا څو وي تاسو خپل کس وګوره نه ټوپک ګرځم دغه یو رشخه ده په یو رشخه په زور نه ټوپک ونه بس خلق دوا سلام ار یو شي او خلق ولا ما ولا ورکړی ګین کو دا چې په ریکارډ باندې کړی ما ولا ورکړی دي او په دې راشن مې نه ورکړی ما د خدمت ته کتلی ما د مینې ته کتلی ما د همدردی ته کتلی دی او دوی ماده دې بګو دوی ماده څه کوي دوی ماده خو هغه پستر کو وشتم بیا الله پاک لور راکړ نو هغه په سلام نظم واپس شو دا غې نه پس سره خز یو دوه میاشتې کې ما ته تاسو نور وخت نه تیرو نو وخت سره وینه تیر مم ګورا رزق چې کمی د رزق واده الله کړه او تور د سپور د ارسنګ دا ته مم خو زما پر کوزه زبه د تعالی در کوم زبه نه خرم خو ته خیر د وخت روا وینا نه تاسو سره وخت نه تیروم بس لاړ را نه بس الله پاک چې کم داس یو بل یو الله والا قسم زه عمره له لګلم د الله پرازا او ټیکټ را لو عمره له چې الزم دعاګانو کړو بچرالم الله پاک چې کم دی بل بي بیرانه سپړه کور مې آباد شو او غاړه نه غشو غاړه خو بس هغه ما نور کوم بس په غاړه کې وښتم پر دې غاړه ما خلک راته وي دا غاړه بیا راغلی خدا سترګ اوس غاړه ملاړه سترګ ملاړه خزم ملاړه بچیم ملاړه دا اوس الف خان شیرپو پر دغه ما دا چې کوم دا غون سما आवाज جوړ لیکنه یعنی دا د خلکو دا आवाज بچا تر رسیدا دا خو زما په ضمیر کو په صرف خپل گاوند کې ودا پروتو دا د په چینل او د په وساست باندې او د په کیمرې باندې د دنیا اربونو او خلکو د دنیا خلکو د आवाज ورسیدا نو د आवाज پتر باندې بیا الف خان شیرپو سره بچ کوم خلک امداد کوي او د دا اپس تور سره د هغه کونه تور سره نو دا زم یو ذریعہ ده الف خان شیرپو د کیمرې د مایک نه تا د څه فائدہ وشو بس ما دا پیدا شو چې لکه ماته راشن ملاویږي دوسو ګور زموږ په کور کې چې کمی زبرګ میاشته مبارک میاشته روزه ده او د روزه په خله ما چې کم زر اغلم کور کې اوړه رزق چینی دال دی روزه کو سو کارونه نشو کول او زه پستر ګو نابینه پلان می معذوره دي کار روزګار خو نشو کولی نو دا الف خان شیرپو د موږ دان راشن راکې چې هغه روزه زموږ ډېر راخولي مزیدار تیر شو عبادت کې تیر شو بس د لمراج د سره امداد وکیا موبایل نمبر دشته او جی موبایل نمبر راته وای لګا موبایل زما نمبر 0311 96 11 55 جوزل بیا وای 0311 96 11 554 جزاک ډیر مهرباني قدرمنو کتونکو الف خان شیرپو چې کله د فاونډیشن د دفتر ته راشي نو دلته چې کوم یوټیوبران دي یا کوم سوشل میډیا اکټیویست دي نو ته ډېر غړي سټوري ملاويږي زه راغلی ومنن الف خان شیرپو سره چې کوم دغه تنقید پکېږي هغه حواله سره ما چې زه به سره یو څو خبرې وکم خو بیا به هر حال چې کوم دغه دویم سټیک هولډرز چې دي کوم د موږ د خويندې مېندې چې دي نو دوی سره خبره تر کول پکارو چې آیا دوی په خپل
چې د خوخه باندې د کیمرې ته راځي او کنو آیا دوی د کور نه راځي یو ماین روړي چې